درې بستاو سره حساب کتاب کی دا خو چې کم دی سحر یو ځای خادي را ماښام بل ځای مړی وشو هغه مړي له به هم نوې جوړه اغوندم ځکه به رشته جوړه کې چې کم دی نو خلکو لیدلې ما درې به الله هم تپوس کوي نبی علیه الصلاة والسلام روایت دی کم انسان چې د فخر په بنیاد باندې یوه جامه واغوسته الله به د قیامت په ورځ د ذلت جامې دې ته ور واغوندی نو زمونږ اصل کار خو د آخرت سره دی موږ خو ربه دنیا که هر څنګه تیریږي تیره به شي خو ربه هلته د قیامت په ورځ باندې د آدم علیه السلام نواله تر قیامت د ورځې پورې د تمام انسانیت په مخ کې موږ رسوا نه کې رب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بناسي چې زمونږ د عزت لپاره څومره قربانیانې کړي رب هلته کې موږ بې عزته نه کې نن که موږ د فخر جامې واغوستې صرف پرې باندې چې زه پکې لیدلې ما پرې که خو پرون لیدلی وم سهار یې لیدلی وم خلک په ما پورې خاندي یاره پرې غم او ښادۍ کې مې په ذوالخرچي ونه کړه دا خلک په ما ته سوی د قیامت په ورځ باندې تا ته به څه خلک سوی صرف د محلې په بنیاد به خلک تا ته بد رد وایي د قیامت په ورځ باندې هلته به فرشتې هم موجودي هلته به جنات هم موجودي هلته به انسانان هم موجودي مسلمانان به هم موجودي کفار به هم موجودي امتیان به هم موجودي انبیا به هم موجودي دا آدم علیه السلام نه والا قیامت د ورځې پورې ټول به موجودي هلته د رسوایۍ د لباس نه ځان بچ کوي اصل فلا هلته کې را چې الله زمونږ په ګناهونو باندې پرده راواچوي پرېږدوئ دا چې خلک په راته سوی خلک په را پورې خاندي د خلکو د خدای زړه وچوي د خپل تخلیق مقصد یې زده کوي چې زمونږ د تخلیق مقصد سره الله زمونږ وجود د څه لپاره پیدا کړی د الله د رضا او بیا یو زمونږ د بدقسمتۍ دور دی چې په دې دور کې د زنانو نظریه دا بیله ده یو دور د نبی علیه السلام په دور کې د زنانو او د هغې نه وروستو د زنانو چې د دین دپاره کم خدمات کړي دي شاهد چې نارینهو کې ډېرو کمو کسانو داسې خدمات کړي څنګه چې زنانو د دین خدمت کړي دي خو ورو هغه نظریې د زنانو بدلې شوې د زنانو نن سبا سوچ او فکر داره چې الله زمونږ وجود پیدا کړی دی د دې مقصد دا دی چې صرف پیشن کول د دې مقصد دا دی چې صرف په ذوالخرچي کول د دې مقصد دا دی چې پیسه د خاوند زیاته په بېځایه ځایونو کې استعمالول الان کې د زنانه او د نارینه د تخلیق مقصد د الله تعالی عبادت او د هغې عبادت لپاره ځان پویول دین حاصلولو مخکې پخوا دور کې د زنانو چې کم د دین دپاره قربانیانې شاید دا د نارینهو ډېرې زیاتې کمې نبی علیه السلام په یو مقام باندې وفرمیل رسول الله مبارک وفرمیل وی دا څومره دین چې الله تعالی د وحی په ذریعې سره مال راکړی په دې کې نیم دین تاسو ته حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها در رسولی دی او دا باقی نیم دین چې دی نو دا نور امت صحابو در رسولی وز یو حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا یو زنانه وه خو د نبی علیه السلام نیم دین امت ته چې خوی شوی نو د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها دی خولی الان کې د نبی علیه السلام په دور کې دا د عمر نه ډېره زیاته کمه خو بیا هم د امت لپاره دومره لوی احسان دی چې نن سبا موږ او تاسو کم دین زده کوو په دې کې نیم کردار د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها دی او دغه شانتې د نبی علیه السلام بیبیانې چې وي د بیبیانو پرې امت باندې دومره لوی احسان دی چې دا کم دین موږ زده کوو په دې کې کافي ذخیره دا زنانو د رسول الله مبارک بیبیان او لونو را نقل کړي ده دا کم احادیث مبارکه شری حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیه السلام بیبي وه او د ټولو نه کم عمره بیبي وه دې چې نبی علیه السلام نه کم روایات احادیث را نقل کړي دي نو 2210 روایات احادیث مبارکه حضرت عایشې صدیقې د نبی علیه السلام نه روایت کړي دي او دې امت ته یې ښوولي دي نن که حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په هغه دور کې د دین شوق نه او د دین زده کړی نه وی د نبی علیه السلام احادیث مبارکه زده کړی نه وی نو نن د حدیثو په ذخیره کې 2210 یعنی 2210 روایات احادیث مبارکه به نو دا احسان چې کړی دی په دې امت باندې د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها چې زنانه وه د نبی علیه السلام بله بیبي ده حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها دې په امت باندې څومره لوی احسان کړی دی 378 احادیث د حدیثو په ذخیره کې یعنی 308 یا روایت چې نن چې مونږ کوم حدیث مبارکه وایو او زده کوې نورو خلکو ته یې ښیو په هغې باندې خپل اصلاح کوو د امت اصلاح پې کوو نو حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها چې دا یو زنانه وه خو 308 یا روایات دې د نبی علیه السلام نه را نقل کړي دي او امت ته یې چې کوم دی نو پیش کړي د نبی علیه السلام بله بیبي وه حضرت میمونه رضی الله
الله تعالی عنها دې چې کم دی نو د امت سره څومره احسان کړی 76 روایات یعنی شپږ او یا احادیث مبارکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه را نقل کړي او د امت ته چې کم دی نو مخکې پیش کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل بیبي ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دې چې کم دی نو 15 احادیث مبارکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه را نقل کړي او امت ته چې نو دا پیش کړي همدغه شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل بیبي وا حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها دې چې نو یولس روایت د حدیث په ذخیره کې د دین روایت شوی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه نقل کړي دي او امت ته چې کم دی نو دا خولي دغه شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل بیبي صفیه رضی الله تعالی عنها د لس روایت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه نقل کړي او امت ته را رسول دي حضرت جویریہ رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل بیبي او احادیث مبارکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه زده کړي امت ته مخکې پیش کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل بیبي حضرت سوده رضی الله تعالی عنها دی 15 حدیثونه چې نو دا امت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه نقل کړي حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیہ السلام بل بیبي دا یو حدیث دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه امت ته چې نو پیش کړي ری د حدیث ذخیره کې موجود دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیبیان وي وز د ټولو بیبیانو دا روایت چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه زده کړي دي دا تاسو شمار کړئ اجتماعي تور دا څومره لوی روایت او څومره لوی ذخیره د دینه جوړیږي دا د زنانو د امت تر دومره ذخیره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه نقل کړي دا خولې دا ورته خو په هغه دور کې زنانو سره فکر هم داو زنانه پر مقصد باندې پویدلې چې زمونږ د تخلیق او د پیدا کېدو مقصد چې هغه د الله عبادت ته او عبادت په اړه مونږ کو کله چې مونږ ځان په قران او حدیث باندې پوه کو قران په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نازل شو روایت په رسول الله مبارک د خلین از د کول او امت ته چې کم دینو پیش کول اومدغه شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لونه چوي لونه ته رسول الله مبارک دا خولو چې بچیان استاد سره تخلیق مقصد الله چې تاسو وجود درکړي دا پیشن نه دا کپړی نه دا پزول خرچی نه بلکې د دې مقصد هم دار چې د یو سکند حساب کتاب بکیږي پرې کې بتاز خبر رب راضي کوي تاسو چې کم دین عبادت لپاره پیدای نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لونه چیرې مونږ ته څومره د دین لوی ذخیره رسول الله د رسول الله مبارک لور د ټولو نه کشر حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها کما چې پالی رضی الله تعالی عنها باندې واده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر ټولو نه زیاته ګرانه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بکله په سفر باندې ته د ټولو نه اخیر به د حضرت فاطمه الزهرا کور ته راغی او بیا چې بر سفر نه راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بر ټولو نه اول درې کور ته ورغی د پاره درې چې ردی سره د انقطاع او درې سره چې کم دی نه میلاوېدو دا ورځ راسي کم شي اخیر کې به رخصت شو د ټولو نه اول به بیا ورغی همدا فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کشر لور په نبی علیہ السلام هم ګرانا رسول الله مبارک په دې باندې چیرې نو ډیر زیات ګرانو یو پیره چې کم دی واقع مې زین تراله یو پیره فاطمه ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سوړه راوړل ورته بچی دین ډوډۍ پخې کا فاطمه رضی الله تعالی عنہ وای ما پکور کې ډوډۍ پخې کړې نر ټول په برخه کې یو ډوډۍ ورسیره نو ما چې خپل ډوډۍ نه نوړې نیمه کړه او ما کله دا غې نه نوړې وکړه نو ما چې کله تیر کړه نو زین ته یو خبر رااله چې فاطمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام غونته اسدی ستاپلار ګوره چې هغه به خوراک کړي او کنه تر هغه مخ کې خوراک کې نو ما چې نو دا سوچګه ناغه ډوډۍ مې نیمه کړه نیمه مې راوغسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور تر عالم کله چې رسول الله مبارک خال عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام با ډیر زیاتې ته خوشاله ده اکثر به پرې تندی باندې خپل کړه او په کم ځای باندې نبی علیہ السلام ناسو په هغه ځای باندې به کېنه ولا کشر لور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فاطمه څنګه رالی ورته وای چې خاول مې وړه راوړ د ټولو په برخه کې یو ډوډۍ ورسیره نو ما چې خپل ډوډۍ نه نوړی چیرې نو دا نیمه کړه نو تر شي ما پلار به مې څه خوړلی او کنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې نوړی داسې تیر کړه ورته وای بچی په خدای قسم نن درېم ورځ د چې ستاره پلار خېټې تا ولنې نوړی د چخکته ورکوزیږي بهر کیف دغه فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لونو ترا خولیو چې بچیان استاسو مقصد د دنیا ته دراتلو چیرې د خدای تعالی عبادت نو دې په امت
باندې څومره احسان کړي د حدیثو په ذخیره کې چې کوم دی 18 روایات د فاطمه الزهرا نه دا نقل شوي دي نن په امت د یو بل اصلاح کوي نن امت په خپل اصلاح کوي نن موږ زده کو بل دی چې نو دا ور رسو حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل لور دا و روایات د حدیثو په ذخیره کې چې کوم دی موجود دي بهر کې د زنانو د دین د پاره او قسمه قربانی را خو کاش نن موږ داسې دور ته پاتې شو چې د زنانو د زین لره خبره بالکل وتی را چې موږ دنیا ته راغلیو زموږ دنیا ته دراتو سم مقصد شته او کنيشته یره د دین یوازې د علم یوازې پرې نارینه فرض دی او کنه په موږ باندې هم چیرې نو دا فرض دی او کنه تاسو وګورئ د حدیثو ذخیره پورته کوي زیات روایت چیرې نو دا د زنانو نه تاسو وګورئ دنیا کې څومره لوی لوی هستۍ تیرې شوې دي چې کوم په امت باندې احسان کړی دی په خلکو باندې احسان کړی دی دین موږ ته رارسولی هغه هستۍ چې تیاري کړي دي نو زیات کردار پکې را د میندو دی ځکه میندو ته په خپل علم میندو ته په خپله باندې دینو نو هغه بچي هم چې نو دا کامیاب کړي دي تاسو وګورئ امامانو کې امام مالک رحمت الله علیه د لوی پایې امام مالک رحمت الله علیه د لوی پایې هستی را د نبی علیه الصلوۃ والسلام جمعات کې بناسو خلکو ته روایات وي احادیث مبارکه وي چې نو دا خلکو ته خول هغه امام مالک رحمت الله علیه دا خو یو یتیم ماشوم بچو د چې امام جوړ شوی دی د چې مقام ته ورسېدلی دی د دنه محدث جوړ شوی د دنه فقيه جوړ شوی دی پرې کې لوی کردار چې نو دا د مور دی وستیم کم دی چې تاسو سره هغه واقعیات بیان کوم چې د مور په ځان څومره لوی تکلیف برداشت کړی دی خدا امام مالک رحمت الله علیه باندې علم کړی او امام مالک رحمت الله علیه د مقام ته چې نو دا ور رسولې دی همدغه شان دي چې کوم دی نو تابعینو کې لوی تابعی دی لوی عالم دی سفیان ابن عیینه د کتابونو کې نوم بار بار چې نو دا راځي یو لوی هستی را د پلار چې نو دا وفات شو د مور په خپل باندې دینداره مور ته په خپل باندې علم مور د الله د لارې نه خبره سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه چې کوم دی د دومره لوی پای ته ورسولې دی داري مور ورسولې دی یعنی الله کامیاب کړي د مور وسیله او سبب د مور په خپل قربانیان کړي دي همدغه شان دی امام اوزاعی رحمت الله علیه د زمانه لوی امام دی امام اوزاعی رحمت الله علیه یتیم ماشوم بچره خو مور قربانی وکړه مور علم تکینو علم ته چیرنو بور راوستو وي او بیا الله تعالی او ورځ راوسته چې امام اوزاعی رحمت الله علیه لوی امام چیرنو دا جوړ شو ائمه اربعو کې سلور امامان چری هغه کې یو امام شافعی رحمت الله علیه دی شافعی باندې مشهور دی محمد ابن ادریس دا خپل نوم دی امام شافعی رحمت الله علیه دا یو یتیم ماشوم بچوړو کال کې الله د پلار وفات کړو مور چیرنو دا په دین باندې پوه او مور قربانی وکړه د یو زینبل زیتا ربل زینبل زیتا تر دې پورې چې هغه مور په دومره مهنت وکړه چې د وخلو امام شافعی رحمت الله علیه داغه نه چیرنو دا جوړ شو الله ولتی سین ور کړو ډیره لګ موده کې د قران حفظ هم کړو اومدغه شانتي ائمه اربعو کې دریم امام چې کم دینو امام احمد بن انبر رحمت الله علیه دی امام احمد بن انبر رحمت الله علیه دا یو یتیم ماشوم بچره پلار وفات ته دین څومره امامان چې تاسو یې نه څومره چیرنو اعلی لاسته یې نه چې را دین منګه او تاسو سره رسولې پرې کې زیات کردار دار میندو لري ولې د میندو سین ته الله تعالی دا خبر ورکوزه کړي وا چې دا ماشومان په منګ باندې حق دی د خپل بچی تربیت په منګ باندې فرض دی الله چې منګه پیدا کړو دی لپاره پیدا کړو د خدای عبادت ته هغه زنانو چې کله دا سوچ او تصور او فکر کړو نه د خپل بچو نه لولې ائمه جوړ کړو امام احمد بن انبر رحمت الله علیه یتیم ماشوم بچره مور چیرنو د لاس ونیو او دین طرف ته ور وقف کو یو ورځ الله هغه راوسته چې امام احمد بن انبر رحمت الله علیه الله لوی کار واغسته او د امت سلورم حصہ چې کم دی نن د امام احمد بن انبر رحمت الله علیه تقلید چې کم دی نو دا کوي اومدغه شانته قران مجید پسې ورپسې په دنیا کې رټول نه لوی درجه چیرې هغه بخاری شریف ته بخاری شریف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احادیث مبارکه او لوی ذخیره را محمد بن اسماعیل البخاری دا کتاب چیرې نو دا لیکلې وس امام بخاری رحمت الله علیه چې دومره لوی فائدې امت ته ورکړي را چې قران پسې دویمه درجه داغه بخاری شریف د کتاب دا وس د امام بخاری رحمت الله علیه دا یو یتیم ماشوم بچره پلار وفات یو طرف ته به مور روانه وا بل طرف ته به خور روانه وا او مخ کې دور کې دا غره هم نو چې تیار
لارې مدرسې به انسان به ورغې استاد ته به کېناسته استاد به چې کوم دی نو یو سوري د لاندې د یو پنکې د لاندې نه دته حدیث مبارکې زده کول نه یو حدیث پسې به ګرځېده هغه پلانې علاقه کې یو سړي سره یو حدیث دی پلانې علاقه کې یو سړي سره پلانې ملک یو سړي ته یو حدیث یاد دی امام بخاری رحمت الله علیه سره قربانیانې کړې دي دا ور سره مور کړې دي یو طرف ته به مور روانه وه بل طرف ته به خور روانه وه هغه امام بخاری رحمت الله علیه د لسو کالو چې دا 80,000 روایت چې نو دا یاد کړو هغه امام بخاری رحمت الله علیه هغه کریم مقام ته ورسېدل لري هغه کې ټولو نه لوی کردار چې ادا کړی دا مور ادا کړی نن میندې هم داسې جوړېدی شي خو که چېرته کې د میندو را سوچ لغونته کې د زنانو دا سوچ لغونته کې دې خبرې ته لاړ چې زمونږ پیدا کېدل دا صرف د پیشن دپاره نه دي مونږ خدای د دې لپاره نه پیدا کړي چې مونږ خپل خاوندان او خپل معصومان بچي را په سعودي باندې ورخرڅ کړو یا په امریکا باندې ورخرڅ کړو یا په ګډانې کې په خلکو باندې ورخرڅ کړو هغه فحاشي هغه چې کوم دی نو په ذوالخرچي په ودونو کې چې یو بچي له یو واده وکړي بیا ورته 15 کاله به کور ته قدم نه رالی اوس په هغه عربو باندې ورخرڅې اوس چې کوم دی نو خرڅې په هغه امریکا باندې یو خاوند غریب چې یو بچي له واده وکړي بیا 10 کاله په پردو خلکو باندې خرڅ کړی ولې دومره په ذوالخرچي دی کړي او چې کوم دی هغه په 9 کاله کې دا سر ته نه ورسي د زنانو مقصد هم دا دی که زمونږ تخلیق خدای پاک کړی دی د دې دپاره یې کړی دی نن سبا سوچ او فکر د زنانو دا دی چې هر غم او خادۍ ته نوې نوې جوړول دي د دې ټولو به الله تعالی د قیامت پر ورځ تاسو نه ګورئ حساب علي هغه کار کول زنانو له پکار دي چې په قبر کې بیا د هغې بوج برداشت کولی شي هغه کار کول پکار دي زنانو له چې د قیامت په ورځ باندې د رب کائنات په مخ کې بیا ودرېدی شي او رب له جواب ورکولی شي میدان محشر کې حضرت آدم علیه السلام نه والا تر قیامت د ورځې پورې څومره انسانان چې دي د هغو په مخ کې بیا چې کوم دی نو دا مختورنه نه مجرمه نه د دې بچي به هم ستا نه تپوس کېږي چې دې بچي له تا یو واده وکړه د الله رسول خو چې کوم دی ډېره اساني راوستې وه الله خو ډېره زیاته اساني راوستې وه دا ولې تا را نارینه په دومره غم کې ور پرېستلی و چې تا چې کوم دی نو 100 کالو لپاره بهر ور خرڅ کړی د زنانو سوچ او فکر دا دی کله چې د زنانو سوچ دا شه چې زمونږ د تخلیق مقصد هم دغه دی نو هغه ائمه ختم شل دنیا کې را خلکو نارینه او تربیت هم ختم شو کنه ګورې دا خبره ذهن کې یار ساتي که چېرته یو زنانه دینداره شوه یو زنانه علم حاصل که د زنانه سره چې کوم دی نورې زنانه هم دینداره کړي ورسره نارینه هم ټول دینداره کړي ځکه په یو کور کې یو زنانه د قرآن حفظ وکړه علم یې وکړه او په هغې باندې عمل وکړه ګورې نن سبا زنانو کې عمل ډېر زیات کمی هغې باندې الله د عملو کولو توفیق هم ورکړه په دې زنانه سره پر کور کې چې کم نارینه دي د دې نارینهو د سلورو طرفونه دې زنانه سره رشته ټچ ته یا پر کور کې نارینه دی د دې به پلاري یا پر کور کې چې نارینه دی د دې به خاوندي یا پر کور کې نارینه دی دا به د دې روري او یا دا نارینه چې دی د دې به بچی په کور کې چې زنانه او نارینه مکس اوسېږي نو د دې زنانه او د دې نارینه پرې سلورو طریقو سره یو واسطه خامخا د خپلولي یا دا نارینه او زنانه ښځه خاوندي یا مور زوی یا پلار لوري یا چې کوم دی نو خور او روري بیا لا سلور طریقې سره دا سړی دی زنانه ته دا ساهو کول دا الله په دین باندې عامل کول دا ډیر زیات ګورې اساني ښه ځکه را څلور طبقې پرې زنانه باندې ډېر زیاتې خفه کېږي تاسو وګورئ یو طرف ته به ستاسو زامني بل طرف ته به ستاسو لوڼئ زوی ته دومره پروا نه ساتې په لور باندې ډېر زیات خفه کېږي اوس که را لور قرآن او حدیث ورته موږ وښول موږ ورته دین ورښو دې زنانه ځان چې کوم دی نو پوه کړه چې غم کې د نبي علیه الصلاة والسلام څه طریقې خادې کې د نبي علیه الصلاة والسلام څه طریقې د رسول الله مبارک کپڑے څنګه وي د نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم دی ګریلوي بهر چې کوم دی نو معاشرې سره اخلاق څنګه دا موږ کله زنانه ته ورښول او د دې پرې کور کې نارینه پلار دی دا پلار چې کوم دی نو دین تابع نه دی اوس دغه لور چې د خپل مکر په ذریعې سره پرې پلار باندې چې کوم دی نو کپړې اغوستی شي پرې پلار باندې چې نو دا پیزار اغوستی شي که دا مکر دا لور د خپل پلار ته ونسي چې یاره پلاره ته به دینداره جوړېږي ته به 15 ټیمه چې کوم دی نو منګزار جوړېږي تا قرآن نه دی ولی قرآن به زده کوې تا ویلی دی د دې تلاوت پکې یو ورځ نه 2 ورځې نه 15 ورځې نه هفته کې چې کوم دی نو دا پلار به دین ته راولي که چېرته کې د دې ښځې سره د دې سړي رشته چې ټچ ته که چېرته دا سړی د دې ښځې خاوند دی
وز دغه خزه چې په غم او خاده کې پرې خاون باندې چې کم دی نو هغه په ذل خرچي کوي پرې خاون باندې هغه کارونه کوي چې نه قرآن مني او نه احادیث مبارکه مني هغه کارونه پې کوي چې دومره په ذل خرچي په وکړي سبا ورځې دا خاون غلا ته هم تیار دی سبا ورځې دا خاون سود ته هم تیار دی سبا ورځې دا خاون چې کم دی اجرتي قاتل هم جوړېدی شي سبا ورځې دا خاون دا د پردي جب نه چې کم دی نو په زور سره هغه مال هم اخیستی شي ولې د ښځې پې دومره په ذل خرچي کړې را غم او خادي کې پکړه را چې خاون وس په حلالو باندې هغه سر ته نشو رسولې نو کچرته یو خزه دیندار را او دا د دین په بنیاد باندې د خاون ته مکر ونسی چې خاون دا ستا په مخ باندې واجب نشته تب چې کم دینو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکې د تمام انبیاء دا سنت او واجب په مخ باندې پرې التوازان شي ته چې کم دی په ټیم باندې مستنزه تب د دین پس په ټیم باندې مستزه رو چیرې دا خزه د خاون ته مکرونه ونسی پلار هم سیرا خاون هم سیرا او زوی خو بیا مور ته ډیر زیات اسانی چرته مور په سی باندې گزار نه کوي خو زوی سهار وې مدرسې ته نظم یا وې سکول ته نظم مور چې نو دی بچی تراس سترګې ور واچي او در سترګو نه او دوه قطرې اوښ ښکته راوسسئ هغه بچی بیا د مور د دوه قطرو ته بیا د ټینګې نه ګورې دا د مور د سترګو نه دا دوه قطرې اوښکې نه بلکې دا چې کم دی د یو اټم بم غونته کې کار ادا کوي لري بچی په زړه باندې هغه بچی مور جاړه مچ تسوي زې منم نو کچرته کې زوی دیندار نو دا مور دیندار وا د مور ته ډیر آسان دی ګوره پلار کچرته علم وکي په بچی باندې دومره اثر نه کوي پلار خبره دغه شان دي کم دی مور خبره په بچی باندې اثر کوي د دین علاوه کچرته کې دا خزر لري سړی چې نو دا خور دا نبي دا رور هم پر خپل خور باندې ډیر زیات خپکی درونو په مقابله کې رور د خور غم دانشي برداشت کوله بلکې د خور خبره خامخا سر ته ورسي خور کا پریشان ویني دارور پریشان شي زماره خور ولی خبره دا په سوانه خبره کچرته کې خور قران او حدیث زده کړو د مدرسې کې تعلیم حاصل کړو د خپل پرې باندې عمل کړو او د رور تر مکر ونسی رورستانه خپ پرې باندې ما ته 15 ټیم مونږ نه کې رورستانه خپ پرې باندې ما تر دین خلاف کارونه کې رور ته دیندار نه جوړيږي د یو زنانه دن را ټول نارینه برابر کړل دغه شانتی را سلو رشته پرې بل کور کړي دغه شان دی په بل کور کړي نو تاسو وای دا زنانه له قران او حدیث دیو ته خول د دې زنانه لپاره دین اسرول دا څومره اهم او لازمي شی نو دنیا کې تاسو ګورئ ما امام بخاری رحمت الله علیه دا که الله کامیاب کړي په واسطه خور او د مور باندې ذکر په خبره باندې یتیمو دنیا کې رټولونه یو بزرگ تیر شوی یو واجبه بزرگ تیر شوی واجبه واقعات کتابونه کې لیکلي دي دا غنوم دی بایزید بستامی رحمت الله علیه دیم یو یتیم دی وړو کې ماشوم بچیره مور ورته وی چې بایزیرا یو استاد طریقې نوم یو قاری طریقې نوم اول بحفظ کې او بیا به علم حاصله ورته وی مور صحیح را مور ورته وی چې زبا پکور کې आवाज ما خیر دې زبا لک تکلیف برداشت کوما خو بچی تابع مې استاد سره کینو د لاس بایزید ونیو لاړ یو قاری ته کینو ورته وی قاری سیب د تب سبق دا زما بچیره خو پلاری نشته بس د تب داسې ګوري لکه څنګه جستاز وي او د بکور ته زر نه را پرېره دا به زما استاد سره چې کم دی یو قسم وصیت تا دا چې زر بره کور ته نه را پرېره ذکر محفل تراشی کور تراشی د کلی د خپل امزور سره وګرځي شاید بیا د مدرسې نه سره وټکی بایزید بستامی استاد کم دی رضان سره کا خصوصي نظر په کې سبق ورته خي ډیره موده تیر شه دا بایزید بستامی ماشوم بچیره استاد ته قاری سی یو خبر تکوما ورته بچي واسه خبره ده ور ډیر وخت مې شو کور ته نیم تل مور مې ډیره یاد شوی را مور به مې کور کې اوازي کتا سو مال لګي اجازه راکې هغه ورته ستاره مور وصیت خدا چې زر به نه را پرېره خو استاد ژوندۍ دل ډیره تیر شه نو لاړ شه خو سبق ورته حواله ک چې کور کې وامزور سره نه ګرځي بلکې دا سبق چې نه راشي نو زبې درنه اورما ذکر استاره کور چې کم دین هوم ورک شره کور کار شو بازیر بوستامي کور ته لاړم دروازه میں وټکوله زما مور دن او دس کو ګورم میندې کړه دې دور مور ورته را زمانه زیاتی خو نه ری دا خو چې کم دی کور کې سوګ نشته زبې आवाज کور کې را زندگی تیروما پرې د سړی مدرسې پرې د سبقونه دا ول خدای ما ته ګوري نه خو بازیر بوستامي مور قرباني وکړه الله د بچینه لوی ولی جوړ ک زدي پوری خبره کوم زنانو چې دین زدکای تاسو را بچی چې کم دی نو تاسو را لاس وسمیږي تاسو خاوندان تاسو رونه تاسو پلرونه
دا بهر ملکونو کې تاسو له مزدوري کوي دلته چې د بچی لپاره ولنې مدرسه را د مور غیږه خو چې مور هم ځان خو څه خبر کی کنه مور خو هم د دین نه خبري که مور د دین نه خبر وا بیا به راسي اولیاء پیدا کیږي لوی ائمه به چې کم دی نو پیدا کی بایزید بوستامي دروازه مو ټکوله مور आवाज وکړو کې ما مور بایزید یم ورته بایزید وی او ورته تر کم ځای بایزید بایزید خو ما خپل زوی له نوم یې خوره خو ما مدرسه کې داخل کړه قرآن فس کوي او چې قرآن فس کړی نه نو ما ورته کور ته به نه راځي ناغه خو زه کور ته نه دی راغلی وستر کم ځای بایزید نو بایزید وایي زه پرې باندې پوه شوم چې مور مې په راتلو باندې خفه ده خوشحاله نه ده د هغې دروازې نه واپس شوم لاړم مدرسې ته کله چې مې د قرآن حفظ وکړو واپس رالمه وس دغه بایزید بوستامي د زمانې لوی ولی دی کردار چې کله ادا کړی دی نو د مور ادا کړي دغه شان دي تاسو کتابونه د امام غزالی رحمت الله علیه دا کتلی دي دغه شان تاسو امام غزالی رحمت الله علیه نوم اوریدل لري امام غزالی رحمت الله علیه دا دوه تنرونه دي محمد غزالی لري احمد غزالی لري دواړه د وخت لوی اعلی اشخاص دي یو په علم کې انتها ته بل په تصوف کې انتها ته رسیدلو لوی کردار کا ادا کړي پلار مړو دا مور ادا کړي مور تربیت کړي او بیا د زمانه لوی ولی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه داوم یو یتیم ماشوم بچو خو مور دیندار وا مور ورته بچي بغداد ته لګم زه خیر د یوازې ما زیو تورسری زنانه ما زبدل تک شپې سبا کوما دلته کې چې کم دی یوازې به زندگی به سر کوما خو بچي زما سره دا غواړي چې تا د الله دین تکینوم ته چې کم دی نو دین زده کې هغه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه بغداد تلاړ او بغداد کې چې په کم مشقتونو سره غیله حاصل کړي هغه مشقتونو تاسو کتابونه کې وګورئ د انسان د خپون رازمکه و تختیزه کې یتیم دی څوک یې سرپرستی نو مور غریب خو دومره قرباني وکړه چې د خپل خوانې دی ولېږه مدرسې ته وس پیسې خور لنی شي لېږلې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وی کله چې زلاړم مال مدرسه کې داخله میلاو شه خو مات سره دا شرط کې خو شو چې دلته کې د خوراک تنظیم نشته خوراک په تخپل کې مای رزاق اغه الله دې د رزق ذمہواری اغه غسره خو تاسو ما تصریف مدرسه کې سبق وای ز صرف سبق لراغلی ما شیخ عبدالقادر جیلانی وای زما خوراک پسو ما چې کله داخله وغستا زما زیګری کې د ماشومانو چوټي وزرا سلاړم یو نهرو پاغه نهر کې ول جوړ شو پاغه ول کې بداونو د پانی داسې اغه چاپیره تاویره یا بچا د سبزی پانی ورا چولې د نهر ته اغه په اول کې راسي تاویره زبلاړم ما باغه پانی ما زیګر کې راوغسته راغولنا اغه به میو خړې سبا ما زیګره پورې وا پاغه پانو باندې ما گزاره کوله زکه یتیمم بیا سرم سوکونه خدل تک علم جذبه د مور شوق میو د علم چې ز علم حاصل کما پاغه پانو باندې ما یو ما زیګره بل ما زیګر گزاره کوله شیخ عبدالقادر جیلانی وای یو پیر لاړم ما یغه پانی شاید چرته ونو پانی راغلی دیوال کې ختی ز چې لاړم نو د اغزین یو بل طالب روانو نو زه پرې خبره باندې پوه شم زړه کې میرا سوچو چې شاید زمانه را پانی دی بل طالب نه خړلې ز چې لاړم هغه بل طالب پانی خړلې وي وس هغه زید اسې و چې شنه بوټي نه و داسې د سمندر او د سین غاړه وه بالکل سرې شګې وې شنه سوم نه واښه وغیره چې ما خوړلی وې ما وی چې ما خو ایله ځان دې ځای ته راورسو په پاڼو مې ګزاره کوله زه خو واپس مدرسې ته ګورې که پرې لوږې کې لاړ شم خامخا به را پرېوځم هلته یو جومات و هغه جومات ته زه ورغلم ما دې کې به سملم که د لوږې د وجې نه مړ شومه څوک په مونځ له راشي قبر به راله وکنې خخ په مې کې زه لاړم هلته یو پوړو هغې ته مې سر کېښوله د دې لوږې نه زما پرې بدن باندې داسې سیادلي زی راځي په دې اړه مې راسې تیاره زی راځي ما خپلې مدرسې ته ځان نشو ور رسولی زه کېناستم یو نوجوان راغی جماعت په ګډ کې کېناست خوراک کوي نه ده چې بلې نوړی پسې راخوله وازه کړه زما راخوله به هم داسې بې اختیاره وازه شوه نو ما مخ دې سیټ ته راوګرځو ما یې اوس په راته وګورې وایي بچیره دا څه کوي نو ما ته چې کله هغه کس وکتل زه یې راپاڅولم په زور ځان سره خوراک ته کېنولم خو خوراک چونکې کم او ما په دغې کس باندې هم د لوږې آثار یې لیدل نو ما په قلاره قلار داسې لږ لږ پوټی داسې ماته و ډوډۍ به مې خوړه ما چې دا مالک دا چا چې ډوډۍ راوړې دی پې په خپله باندې موړ شي نو زما نه تپوس کې ما ته ویل لکه ته کم ځای ما زه خو بل ځای یم دلته مسافر یم ما زه طالب یم ورته دلته زمونږ د علاقې د جیلان د علاقې چې دی نو هغه یو طالب دی عبدالقادر نومې دی ته خو یې نه پېژنې ما زه هغه یم که نه وی د الله بنده ستا مور چې کوم دی نو څه خرچه جمع کړې وه ډېر وخت کې او ما ته زما یو طالب بچی دی هغه بغداد کې سبق وایي ما له څه پیسې راکړې چې دا ویس هغه ته ور ورسوه ما د هغې د طرفه قرباني وکړه خو درېیمه ورځ دلته ګرځم ته مې ونه موندې زما سره خپله خرچه ختمه شوي وه ستا په هغه خرچه مې دا ډوډۍ
مې ځان له واغسته ځکه 3 ورځې مې خوراک نه دی کړی د دې ډوډۍ مالک ته یې ګورې اوس چې کوم دی نو ښه پراخه باندې خوره ما لې بقایه پیسې چې دی نو دا راکړې بهر کې په قربانۍ سره مې علم حاصل کړه دا ټوله جذبه چې کوم دی نو دا د مور وه هغه مور نصیحتونه د مور چې کوم دی نو قربانیانې وې دغه شان دي تاسو دې ماضي قریب کې وګورئ دې ماضي قریب کې لوی لوی استیانې تېرې شوې دي هندوستان کې چې کوم دی نو دهلی کې قطب الدین بختیار نوم دی قطب الدین بختیار کاکي باندې مشهور دی د زمانې لوی ولی دی هغه نه چا تپوس وکړه ورته وی چې الله تعالی دې مقام ته ورسولې دې کې د چا کردار ورته د مور کردار مور مې عالم او پوهه او دیندار وه نو زه هم دیندار جوړ کړم وړوکی ماشوم بچی وم مدرسه کې کېنولم او کله چې مدرسه کې زه داخل کړم زه به د مدرسې نه رالم د غرمې په ټیم باندې غرمې په ټیم چې به کله مدرسې نه رالم ما به خپلې مور ته مور زه وږی شم ټوله ورځ مې سبقونه وې ما له ډوډۍ زما مور به ما ته قار شي بچیا زه خدای خو نیم ته زمانه ډوډۍ غواړې ولې تا ته را پته نه تا د مدرسې کې استادان دا نه دي ښولي چې رزاق بل دی بچیه زه هم ستا نه مخکې وږې شوی وم هغه جنماز ځینې پرې جنماز باندې مې 2 رکعته نفل ادا کړل د رب نه مې سوال وکړو چې ربه ستا یو ادنا مخلوق یم یو زنانه او کمزوری صنف یم خدای وږې شوی یم ډوډۍ الله ماله ډوډۍ راکړه بچیا هغه کوزړه کبره ته راودس وکړه او ورشه پرې جنماز باندې 2 رکعته نفل وکړه کله چې مې 2 رکعته نفل وکړل نو مور راته اوس د رب نه وغواړه نو ما به د رب نه وغوښتل ما مور د رب نه مې وغوښتل نو یې ماته چې بچی اوس راشه په بله مسله دې پوه کړم الله زموږ سره وعده کړې ده چې زما نه غواړې ادعوني استجب لکم زما نه غواړې زه به یې درله قبلوم تا نفل وکړه ودې غوښته انشاءالله خدای به ستا دعا قبلې ډوډۍ به رالیږي ما یې مور ډوډۍ خورانله ما ته یې شاید پرشتو راوړي دې بوجو د لاندې پرتی دې بالښتونو د لاندې پرتی را کپړې اوچتې کا نو زما مور به د سهار نه ماله ډوډۍ پخ کړه او زما د مدرسې د راتلو نه مخکې د یو بالښ یا د کپړې د لاندې نه به یې خودی ما ته بچا هغه بالښ پورته کا ما چې به پورته کا ما به مور داره پرته دی مار ته نه ویلي د رب نه چې غواړې رب یې درکوي ډوډۍ به ما وخوړه روزانه به هم دغه کارو نو زما عقیده او نظریې پر رب باندې مضبوطول غوښتل او ما خدا سوچ نه و چې دا زما مور ما ته بخی خو زما بالکل 100% عقیده دا وه چې دا خو الله د جنت نه پرشتو له ورکوي او زه نفل کوم او سوال کوم او خدای ما له رالیږي یو پیره مور چېرته غم له تلې ده ناوخته راله ماښامې ټیم دی زه لارې ته وروتم مور د ځان سره راجوخ کړم ښکلې کړم په تندي باندې بچې ستا نه لوږې نن خو تا لوږه برداشت کړه ما مور لوږه مې نه ده برداشت کړې وی ولې ډوډۍ له چېرته لې ګاونډیانو کره ما یې ګاونډیانو کره مې څه کول وی کوم ځای یې خوړلې وه ما نور کله ما کوم ځای خوړه نور کله چې ما کوم ځای خوړلې وم هغه ځای مې وخوړه کور کې وی چا راوړې وه ما نور کله به چا راوړه خو نفل به مې کول دعا به مې غوښته ډوډۍ به راتلک نن مې هم نفل وکړل دعا مې وکړه ډوډۍ راله خو مور نور کله به ډوډۍ کې دومره خوند نه و نن به ډېر زیات خوند په دې وجه باندې مور یې بچې راشه اوس دې په حقیقت باندې پوهیومه نور کله به ما پخوله او تاله به مې ښوده نن مې چې کوم دی ستا پر رب باندې راسې عقیده او نظریه مضبوطه کړې ده بچیه نن چې کوم دی ما نه ده پخ کړې خو رب چې کوم دی نو تا غوښتلی دی او رب تعالی راوړې را او دلته یې تا ته الله تعالی د فرشتو په ذریعې سر در رسولې ده نو زما عقیده او نظریه زما مور چې کوم دی نو په دې طریقې سره دا مضبوطه کړې وه نو دا کردار د ټولو نه زیات چې کوم دی نو دا د میندو په دې وجه باندې خبره ما دې پور راغستې وه چې زنانو د الله دین زده کوي یوازې نارینه نه ګورې چا خوندان مبلغین تبلیغ کې ورسره لاړې شي چا په خوا کې الله تعالی مدرسې ورکړي مدرسو کې داخلي شي درس او تدریس چې کوم دی نو دا اورئ دا خپل خوندان په دې باندې مجبوره کوي چې دا د علماو نه څه زده کوي او تاسو دې چې کوم دی نو درخی انشاءالله مستقبل کې چې کوم دی نو داسې معاشره به ټوله دیندارئ او که چېرته نه زنانه دا سوچ وکړه چې زما د پیدا کېدو مقصد دا خو د الله عبادت نه دی دا خو دین زده کول نه دی دا خو د دې دور فیشن دی دا خو خاوندان او بچی په امریکا او په سعودي باندې خرڅول دي دا خبره ذهن کې یاد ساتئ د دې به ستاسو سره حساب کتاب کې دا خو چې کوم دی سحر یو ځای خادي را ماښام بل ځای مړی وشو هغه مړي له به هم نوې جوړه غوندم ځکه به رشته جوړه کې چې کوم دی نو خلکو لیدلې ما د دې به الله هم تپوس کوي نبي علیه الصلاۃ والسلام روایت دی کوم انسان چې د فخر په بنیاد باندې یوه جامه واغوسته الله به د قیامت په ورځ د ذلت جامې دې ته ور واغوندئ نو زمونږ اصل کار خو د آخرت سره دی
دی منګ خو ربا دنیا که هر څنګه تیریږي تیر بشي خو ربا ال تر قیامت پر ورځ باندې د آدم علیه السلام نواله تر قیامت د ورځې پورې د تمام انسانیت په مخ کې منګ رسوا نه کې رب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بناسي چې زمونږ د عزت لپاره څومره قربانیانې کړي رب الته کې منګ به عزت نه کې نن که منګ د فخر جامې واغوستې صرف پرې باندې چې زه پکې لیدلې ما پرې که خو پرون لیدلې وم سهار لیدلې ما خلک په ما پورې خاندي یاره پرې غم او خاده کې مې په ذل خرچي ونه کړه دا خلک په ماته سوی د قیامت په ورځ باندې تا ته بس خلک سوی صرف د محلې په بنیاد به خلک تا ته بدر دوی د قیامت په ورځ باندې الته به فرشتي هم موجودي الته به جنات هم موجودي الته به انسانان هم موجودي مسلمانان به هم موجودي کفار به هم موجودي امتیان به هم موجودي انبیا به هم موجودي دا آدم علیه السلام نو والا قیامت د ورځې پورې ټول به موجودي الته د رسوایی د لباس نه ځان بچ گئی اصل فلا الته کیرا چې الله زمون په ګناونو باندې پرده راواچي پرې دوی دا چې خلق پراته سوی خلق پرا پورې خاندي د خلکو د خدای زړه وچي د خپل تخلیق مقصد زده کوي چې زمونږه د تخلیق مقصد سره الله زمونږه وجود د سره لپاره پیدا کړي د الله د رضا لپاره الله چې زمونږ ناراضي شي د الله د عبادت لپاره نو راغې لپاره د زنانو لم پکار دی چې را دین زده کوي الله را مدرسه درکړي را د مدرسه کې چې کم دی بلا جنکو ته کار کیږي او الحمدلله دا درې څلور میاشتې پس چې کوم دی دې کې الله تعالی بلا جنکې ماشومانې څه په ناظرې سره څه په ترجمې سره او مختلفو طریقو سره چې کوم دی نو دیو ته خدمت کیږي الله دې دیو په زړونو کې اخلاص پیدا کړي الله دې زموږ د ټولو په زړونو کې اخلاص پیدا کړي الله دې للهیت زموږ په زړونو کې پیدا کړي هر قسمه مدرسې کاغه زنانه ودي کاغه د نارینه ودي الله دې قائم او دائمي ساتي او دا دینی مدرسې الله تعالی نور هم چیرې نو دا سیوا کی منګ دې هم لغور او فکر وکړو ز پرې باندې بار بار اکثر تقاریرو کې را خبره کوم زم کې او سړی زمانه تپوسږي چې زما دو بچی یو بچی می سویره یو لور ده پرې دوانو کې صرف په یو باندې سبق ویل شم په بل باندې نشم ویلې یاره پرې زی باندې را دین استکم ک پرې لور باندې استکم زما بخپل مشوره ورته راي چې پرې لور باندې چې کم دینو دین استکا زکه ما درته راوي چې دې زنانه دین استکا د کور نارینه هم د ځان سره سم کړل زنانه هم د ځان سره سم کړي مرد پڑا فرد پڑا عورت پڑی خاندان پڑا یو مرد یو انسان یو نارینا د سبق حاصل کا دا یو سړی سبق حاصل کا زنانه چا حاصل کا درې زنانه به سبا ورځې بچی کیږي درې بچو د پاره ټولنه اولنۍ مدرسه چیرې نو درې مور دا غیګرا د دغه زینب درې ماشوم ابتدا چیرې نو دا کی وس کمور ته منګ سخولی نه نو دا مور بر ماشوم چې کم نو تربیت سو کی دا مور به څنګه ماشوم چیرې نو د وخت امام غزالی دا جوړ کی لہذا ک تاسو دا وړي چې معاشره کې دینداری راشي معاشره کې چې کوم دی اخلاق صحیح شي د ماشومانو معاشره کې الله تعالی دین دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقې عام شي د زنانو ته د خپل لونو ته چې کوم دی د الله دین ورخه ان شاء الله نارینه بور سره هم صحیح زنانه به چې کوم دی نو دا هم صحیح الله دې موږ لپاره یو څو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.